دا مختصر غونډه کې ویډیو وس وګورو مخکې د نورو ملګرو سره د عبرت په تور باندې شیر کو چې خلک ته عبرت والي په دې کې زمونږ استاد لپاره ډېر غټ عبرت دی هغه عبرت سره چې مور د خپل بچي څنګه تربیت کوي دا وګورئ یو ډاکټر را لګي او د ماشوم له چاکلیټ ورکوي او هغه ماشوم را لګي د چاکلیټ په ګس لاس باندې اخلي نو مور یې هغه لاس نیسي ګورئ ورته او دا بل لاس چې کوم ښی لاس دی هغه ورله رالي او دا چاکلیټ پې نیسي نو دا قدم په قدم باندې مور د خپل بچي تربیت کوي زما را بچی دې تربیت دا اسلامي تربیت وشي د دې انساني تربیت وشي د دې نه انسان جوړ شي حیوان ته جوړ نشي موږ نن سبا څه کوو د خپلو بچو نه حیوانان جوړو یو ځل مې دلته خبره وکړه چې په مور او پلار باندې د بچي تربیت دا لازم دی نو پلارانو خو داسې ویل د بچو چېره مونږ خو نه یو په مسافرۍ کې یو مونږ خپل بچي د سره نه لیدل نه دي نو ټول هر څه په مور باندې ورواړي په موریانو باندې چې دا ټول کارونه دیو دي دیو مون نه کوي دیو چې کوم دی په صحیح طریقه باندې ژوند نه تېروي حیوانیت والا ژوند تېروي دا ټوله معامله دا د مور ده نو مور غیږه دا د بچي لپاره لومړنۍ مدرسه ده د بچي تربیت کول دا په مور باندې لازم دي پلاران خو به مسافر وي خو مور به د وړوکوالي نه به د مانځه تربیت نه وي ورکړی مانځه ته به نه یې پاسولی جومات ته به نه یې پاسولی چې کله غټ شي بیا چېرته جومات ته ځي هغې کې بیا دا شوق چېرته وي هغه خو په خوب باندې عادت شوی په کور کې نو بیا جومات ته جمع نه چېرته ځي په اوږدو اوږدو شپو کې تاسو وګورئ دا جوماتونه خوشې پراته دي دا ټول د مور تربیت اوس هم ډېر کسان داسې دي چې خپل غټ بچي دي هغه نشي راپاسولی چې په هغې باندې لاس نه رسي واړه راپاسوي نو دا واړه دي چې غټ شي بیا پخپله پاسېږي او ځي جومات ته نو چې کله غټ شي نو بیا به څنګه پاسېږي پخپله ما یو تعلیم یافته نوجوان داسې ولید چې ډېر زیات تعلیم یې کړی دنیاوي تعلیم یې ډېر زیات کړی لیکن ما یو ځل د سهار په منځه کې ولید چې سترګې د خوب د لاسه غړولی صحیح نه شو دا وجه څه ده چې نشي پاسېدی اوږدې شپې دی او په اوږدو شپو کې نشي پاسېدی نو ټول کوشش وکړو د خپلو بچو تربیت دا په موږ باندې لازم دی او دا په موږ باندې فرض دی داسې نه چې موږ نیک اعمال کوو موږ تهجد کوو موږ ذکر اذکار کوو موږ د قرآن مجید تلاوت کوو او موږ ډېر ښه کارونه کوو لیکن د خپلو بچو تربیت نه کوو د دې د لاسه به موږ رنځېږو په قبر کې به موږ ته تکلیف وي په میدان محشر کې به موږ ته تکلیف وي چې دوی په سمه لار باندې نه ځي او په بده لار باندې خپل ژوند تېروي د هغې سزا به موږ اوچتوو د هغې سزا به الله جل شانه موږ ته راکوي نو په موږ او په تاسو باندې لازم دی چې د خپلو بچو صحیح تربیت وکړو د هغوی طریقې د هغوی ژوند وګورو کله کله زه د ځان سره واړه ماشومان روټۍ ته کښېنم نه بسم الله وایي نه چې کوم دی په ښی لاس باندې روټۍ خوري په ګس لاس باندې نوڼۍ کوي په ګس لاس باندې اوبه څکي نو زه کله کله حیران شم چې یاره دا څنګه موریانې دي چې خپلو بچو ته بسم الله نه ورښیي په ښی لاس روټۍ طریقه ورته نه ورښیي نو ټول کوشش وکړو د خپلو بچو صحیح تربیت وکړو او په صحیح لاره باندې روان کړو الله جل شانه به زموږ لپاره صدقه جاریه وګرځوي موږ به مړه یو د دنیا نه به تللي یو او په سمه لار باندې روان یو په صحیح طریقه باندې به ژوند تېروي د هغې ثوابونه به مونږ ته رارسي الله جل شانه دې مونږ ټول له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي